امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د منکرینو دهریانو سره مناظرې کړې ولې دی بس کار کړی دی. امام شافعي رحمت الله علیه مناظرې کړې ولې دی بس کار کړی دی. استاد محترم امام المدرسین چې دغه منکرینو سره مناظرې کړي ولې دی بس کار کړی دی. دغه رنګه زمونږ استاد محترم جامع المعقول والمنقول شیخ التفسیر حضرت قبلہ مفتی نظام الدین سرکانی صاحب سلمہ الباری شیخ الحدیث الجامعۃ الامانیہ پشاور هغه یو ځل مناظره وا 2014 کې 24 فروری باندې مونږ په دغه کال باندې فواید ضیائیہ د استاد محترم صاحب نوی دا د 2014 خبره ده او 24 فروری وا سوات خړګې یو علاقہ وا الته مناظره وا. استاد محترم صاحب د اتوار ورځ وا استاد محترم صاحب لاړو سوات ته میدان د مناظرې ته چې لاړو داغه مخالف و معاندینو طرفنا د اهل حدیثو طرفنا شیخ افضلو هغه میدان د مناظرې ته رانغو. استاد محترم د اظهار حق د پاره درسونه پرېښودو او سوات ته په سفر باندې لاړو. هلته چې میدان د مناظرې ته لاړو مخالف او معاندین نو راغلي. استاد محترم د اظهار د حق د پاره د یا رسول الله په موضوع باندې خو زبردست دلیل بیان کو د خلکو تسلی وشوه. مخالف را نغو هغه خلک مطمئن پاتې شو. نو چې کلم مناظره د اظهار حق د پاره شي هغه بیا ابس نوي. هر مناظره ابس نوي. که هر مناظره ابس وي نو ولې استاد محترم درسونه پرېښودو سوات تتلو دا ابس کار د پاره تلو نه ابس کار نه دی. اظهار د حق د پاره مناظره کول ابس کار نه دی. د لوړګي صاحبانو مناظرې چې کړي دي دا د ابس کار نه دی کړی د اظهار د حق د پاره. دغه رنګه امام المدرسین چې څومره جمله مناظرې کړي دا یې بس کارونه نه دي کړي اظهار د حق پک کړی دی. دا د انبیاء علیهم السلام سنت دی مناظره کول. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لم صحیح مانو کې د دین اسلام خدمت کولو توفیق را نصیب کی او رب ذوالجلال دی د خپل عقاید باندې اول دلیل باندې د پوی او بیا د هغې د بیانولو د اعتدال سره د اظهار حق د پاره د بیانولو توفیق را نصیب کی. دویم نمبر خبره